سر انټي سټیټ انټي اسټابلیشمنت سوري بیانیه چې اوس تاسو د سراج صاحب وه د مشتاق صاحب وه تاسو نه کړی چې ستاسو بیانیه عمران خان ستاسو نه واغسته او د هغې نه ښه په پاپولر انداز باندې اوس پیش کړي او خلک پرې کړي دا بیانیه خو ستاسو وه نو تاسو په هغې کې ولې ناکامه شوې مشتاق صاحب خو په سیاست کې ښه اکټیو زمونږ خو خپله بیانیه ده زمونږ انټي اسټابلیشمنت بیانیه نه ده زمونږ بیانیه چې ده هغه د ټولو نه بهترینه بیانیه ده زمونږ بیانیه دا ده چې مونږ وایو په دې پاکستان کې کوم نظام دی دا نظام چینج کول غواړي زمونږ بیانیه دا ده مونږ وایو چې دا پاکستان د اسلام دپاره جوړ شوی دلته د قرآن او د سنت نظام پکار دی دا زمونږ بیانیه ده زمونږ بیانیه دا ده چې په زمونږ په عین کې لیکلي چې په 62-63 باندې چې کم سړی امین او صادق نه هغه به د اسمبلی ممبر نشي جوړېدی دا زمونږ بیانیه ده زمونږ بیانیه دا ده چې د پاکستان دا څومره غریب چې په غربت کې چې روزانه اضافه کیږي دا د سودي معیشت وجه ده دا سودي معیشت ختمول غواړي زمونږ بیانیه دا ده چې د دنیا د قومونو سره د برابرۍ په بنیاد باندې تعلقات پکار دي زمونږ بیانیه دا ده چې په پاکستان کې دا چې کومه عدلیه ده یا کم زمونږ ټول سیستم دی ټول کم قانون دی دا قانون یکسر ختمول غواړي زمونږ بیانیه دا ده چې یو آزاد الیکشن کمیشن پکار دی د هغې په ترو باندې مطلب دا دی یو آزاد او فیر الیکشن پکار دی چې د قوم حقیقي نمایندګان راشي زمونږ بیانیه خو دا دي مونږ خو دا نظام چینج کول غواړو البته دا غي سره ایشوز چې کوم راځي نو دا زمونږ په ایشوز کې دا ایشو ده چې موږ د پوخانه دا وایو چې د اسټابلیشمنت دا کار نه دی چې هغه حکومتونه جوړ کړي حکومتونه وغورځي دا غي چې کم کار دی هغه دی هغه وکړي دغه شان موږ عدلیت هم وایو چې تاسو هم دا کار نه دی چې تاسو پولیټیکل فیصلو ته کېنئ او د هغې په وجه باندې تاسو ګوره د پاکستان په 5 نمبر 5 هغه ملکونو کې چې د ټولو نه ټاپ مراعات تاسو اخلئ خو د انصاف په بنیاد تاسو په 138 نمبر ته تاسو لاړئ لکه په پاکستان کې کیسونه پینډینګ دي عام خلک او دا څومره د شرم خبره ده چې د مافیاز دپاره او د کریمینلز دپاره او د کرپ پولیټیشنز دپاره د پاکستان د سیاست دپاره خو د شپې په 12 بجې باندې مطلب ستاسو عدالت کولاویږي خو د یو عام سړي دپاره د ورځې هغه دا تصور هم نشي کوي چې هغه لاړ شي عدالت ته ځکه چې لاول خو د وکیل فیس نشي ورکوي بیا چې ستاسو کوم پروسس دي لکه زه به تاسو ته مثال ویم کامران دا اوس په یو څو ورځې کې په پاکستان کې 15 مقاماتو کې خلکو په خپله باندې لکه یو ځای موټر سایکل والا راونیو هغه خلکو وواجو بل ورځ په کراچۍ کې په غالبا مچر کالونۍ کې 2 کسان چې دی هغه د خلکو په شک راغی چې دا ماشومان غوا کوي خلکو راونه په تشدد باندې تسا وخت کو هغه ورځ په ثوابۍ کې د سیشن جج په عدالت کې یو بوډا سپینګری سړي 2 قتلونه وکړو قتلونه په دې باندې وکړو چې زما 15 کاله زدل ترازم او دا زما بچي دی وجل او روزانه په زما پسترو کې نو یو طرف ته خو دا د قوم هغه د صبر پیمانه دومره لبرې شو چې ماورای عدالت قتلونه خلکو شروع کړو په خپل باندې ځکه چې خلکو په عدالتونو باندې اعتماد ختم شو نو زمونږ دا موقف ته چې کمی ادارې دي هغه ادارې د خپل اصل کار ته لاړ شي سیاست کول د سیاستدارانو کار دی که 2-3 الیکشنو کې دا سیاست آزاد دی قوم ته خلکو پرېښودو نو دا قوم به هم پکې د غل او د ساس تعین وکړي او ټیک خلک به دې سملو ته لاړ شي او سیاست بس آزادول غواړي